الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی او د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم په مولا مې د قسم وي یشقي هنر زما دی ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ د کائنات جمله ذرې کمی روحونه کړي رب په هر نفس قسم پر رب تانه قربان محبوبه ازل نه تر ابد هر دم د رب د علم پشمار وی د تکرار په ډېر تعظیم دا حق بیان محبوبه قال الله تبارک وتعالى فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سره ټول دوستان درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللهم صل علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قدردانو مشرانو کشرانو د رب لا یزال او رب بے نیاز لاک لاک شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړیو الحمدلله ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نه مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه اللہ کریم جل جلالہ قرآن عظیم الشان کے ډیر مبارک ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مسلمان چې په دنیا کې ژوند تیروي نو آزمایشونه امتحانونه دا د الله جل جلالہ د طرف نه مسلسل چې دی دا به په ده باندې راځي او دا ازمائش او دا امتحان که چرته مسلمان په دې باندې صبر وکړي نو دا به د دې مسلمان دپاره الله جل جلاله د طرف نه یو ډېر لوی اجر او باعث د ډېر لوی اجر و ثواب وي او که نه په دې مصیبتونو کې دې صبر ونه کړي او د دې مصیبتونو په وجه باندې دې
بے صبریو کی او ناشکریو کی نو دا بے صبری او ناشکری با داسې وي چې په دې باندې به د دې انسان چې کوم د الله جل جلاله د طرف نه ازمایش او امتحان او هغې کې به فیل وي او بیا به رب لا یزال گرفت چې دی نو هغه په ده باندې وي. ستاسو په وړاندې باندې دا چې په ټوله دنیا باندې یو عالمي وبا راغلی ده کرونا وایرس په صورت کې چې کله شروع شوه د ډیرو خلکو مختلف قسمه تجزیې وې چا وې دا فلانو راخوره کړې ده او چا وې دا فلانو د فلانې معیشت خرابوي. زه په هغې بحث کې نه ځمه هغه الله جل جلاله ته علم دی چې څه او څنګه خوره شوه او چا چې کوم دی د دې په زور باندې دا وایرس تقسیم کړي دي یا الله کریم جل جلاله د طرف نه یو داسې وبا وه چې هغه خوره شوه او د چا سازش پکې شامل نه دی. دا الله ته علم دی. خو چې واقعه کې مونږ کوم حالاتو ته ګورو موجوده چې کوم حالات دي نو هغه دا دي چې ټوله دنیا یې په خپل لپیټ کې اغوستې ده او چې کوم د ټولو نه لوی ترقي یافته ملکونه وو چې د چا ساینس او د چا هغه ترقي چې وه هغه به خلکو په مثال کې ورکوله هغې د ټولو نه زیات راګیر کړي دي. ننني خبرونه دا دي چې امریکا په یوه ورځ کې په زرګونو کیسونه هلته رپورټ شو او ډېر په تیزۍ باندې روان دي. اټلي چې دی په هغې کې تقریبا 10,000 نه زیات خلک چې دي دا مړه شوي دي او وبا چې دا ډېره په تیزۍ باندې روانه ده. پاکستان کې حالات دا دي چې په اولو هفتو کې ګزاره کېده اوس ورځ په ورځ باندې کیسونه مخې له راځي. د ټولو ناول خدا خبره چې مسلمان په خپل ذهن کې وساتي چې په ما باندې څه ازمایش هم وي څه امتحان هم وي څه سختي هم وي څه تکلیف هم وي دا د الله جل جلاله د طرف نه یو امتحان دی د مسلمان دپاره او دا الله کریم جل جلاله فرمایي چې خامخا به موږ ستاسو ازمیښت کوو بشیء من الخوف په یو څیز باندې چې هغه به څه وي یره به وي والجوع او لوږه به وي ونقص من الاموال او ستاسو مالونو تجارتونو خسارې به وي تاوانونه به وي والانفس او ستاسو د نفسونو یعنی جانی تکلیفونه به وي والثمرات او ستاسو میوې یعنی ستاسو چې کوم مال وي باغونه وي میوې وي آیات مفسرینو د ثمرات نه مراد اولاد هم اخیستی دی چې دا هم په ثمرات کې راځي. ستاسو د اولاد په صورت کې به تاسو باندې دا ازمایش وي دا امتحان وي نو دا امتحانونه خو به راځي د الله جل جلاله د طرف نه. خو چې کله دا امتحان راشي کله به یره راځي کله به لوږه تنده راځي کله به چې کم دی څه راځي تا ستا مال او تجارت کې به ډېر لوی نقصان راځي. کله به داسې وي چې خلک به هم چې کم دی هغه عقیدې به بدلیږي او ایمانونه به خرڅوي. کله به داسې وي چې په خپله به نفسي به ډېر لوی په جان باندې به ډېر لوی تکلیف راځي جسمانی طور باندې بچو باندې به تکلیفونه راځي. دا هر څه چې راشي الله کریم جل جلاله د دې نه پس یو خبره فرمایلې ده او فرمایي چې وبشر الصابرین د دې هر څه نه پس چې چا زما په دې ازمایشونو په دې امتحاناتو باندې صبر وکړ نو زه رب لا یزال حق انسان له زیری ورکوم. او صبر څنګه دی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه چې کلم دوی ته دا مصیبت ورسی دا تکلیف ورسی نو دا صابرین په دغه وخت کې څه وایي قالو انا لله و انا الیه راجعون مونږ هم د الله جل جلاله یو مونږ هم د الله یو دا هر څه زما دا مالونه دا بچي دا تجارتونه دا کاروبارونه دا هر څه د الله جل جلاله دی او د الله په قضا باندې د الله په فیصله باندې زمونږ رضا ده. مونږ هم د الله یو دغه الله طرف ته به واپس ورځم نو چې زما باره کې څه فیصله الله جل جلاله کړي زه په هغې باندې راضي یم او زه په هغې باندې خوشحاله یم. نو چې کله انسان صبر وکړي بیا د دې صبر میوه چې ده دا ډېره زیاته خوږه ده. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه
واولئک هم المهتدون. بیا رب لا یزال فرمائی چې دا هغه خلق دی چې څوک په مصیبت کې صبر وکي. نو دا کم خلق دی په مصیبت کې صبر کولو والا؟ دا هغه خلق دی چې رب لا یزال علیہم صلوات من ربهم، بیا د الله جل جلاله د طرفنا په دې باندې کله چې د صلات نسبت هغه بندگانو ته وشي نو مطلب یې څه وي؟ مطلب نزول د رحمت وي چې بیا الله جل جلاله څه چلو کی په دغه بندگانو باندې خپل رحمتونه، خپل عنایتونه او خپل خاص کرم په بیا په دغه بندگانو باندې وکي. او دا هغه بندگان وي چې دا بیا د الله جل جلاله په خپل رحمت کې راغون کی چې څوک په داسې آفتونو باندې او په داسې مصیبتونو باندې صبر کوي. پوه شوې دې باندې دا خو یو ازمایش دی د الله جل جلاله د طرف نه. مسلمان د پاره پکې خیر الله دای ښودلی دی که دی د الله جل جلاله طرف ته رجوع کی، دی الله جل جلاله ته ځان وسپاري او دی چې کوم دی رب لا یزال نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او دی الله جل جلاله رحمت طرف ته ځان را جوړ کی نو رب لا یزال په بیا د خپل رحمتونو کې بیا راغون کی. ځکه حضور فرمایي چې دا وباګانې که په دې کې مسلمان وفات شي نو دلم الله پاک بیا د شهادت مرګ ورکوي. مګر عزتمندو دلته یو خبره د ټولو نه زیاته ضروري ده او هغه دا ده چې دا امراض چې دي دا راځي، دا وباګانې خو راځي د پخوانه بلکې مخکینو قومونو کې هم راغلي دي، خو د دې اسباب دي دا د څه وجو نه راځي. او هغه اسباب چې دي چې کله په یو امت کې هغه اسباب موجود شي نو بیا دا وباګانې او دا امراض او دا تکلیفونه ما تاسو ته تیر جمعه یو حدیث شریف بیان کړی د هغې مفهوم او د هغې راوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. دا مبارک فرمایي چې زما کریم آقا مبارک مهاجرینو ته وفرمایل چې کله تاسو کې 15 خبرې موجودې شي نو بیا چې کوم دی څه کوئ؟ د الله جل جلاله نه زه پناه غواړم د حق وخت نه چې دا 15 خبرې موجودې شي بیا به د الله جل جلاله مختلف قسم عذابونه راځي. په هغې کې یو خبره دا وه چې کله تاسو کې اعلانیه طور باندې په ښکاره طور باندې فحاشي راشي او هغه فحاشي بالکل ښکاره کیږي، په هغې باندې څوک شرم نه محسوسوي. د زنانو د فلمونو تصویران بالکل بربند تصویران دا په غټو غټو چوکونو کې لګېدلي، د ټوت پیسټ دپاره، د هغې د اشتهار دپاره، د کپړو د اشتهار دپاره، همدارنګې د بوټانو د اشتهار دپاره د زنانو نیم برهانه تصویران چې وي په غټو غټو چوکونو کې لګېدلي وي او دا وي دا فلانې سیلیبریټي ده، دا فلانې شی دی، دا دی، دا د دې برانډ، دا د دې اشتهار دی. نو هغه اشتهار ټول په ښځو باندې هغې جوړ کړي وي او یا داسې وي چې یو سړی غواړي دا چې زه د خپل دکان ته، زه د خپل شاپنګ مال ته خلک مایله کم. نو د نن زمانې د موجوده زمانې د دې زمانې تقاضا دا ده چې زه هلته ښځه کینوم او زه هغه چې کوم دی د هغې ته لباس داسې واچوم چې خلک په زړه کې دا وایي چې دا ډېر ترقي کړې ده د دې دغه شاپنګ مال. جازونو ته ورشي هلته چې دله خوراک درکوي نو هغه خوراک هم په داسې انداز کې دله درکوي چې انسان هغې ته کتې نشي. چې کله دا فحاشي داسې ښکاره طور باندې خوره شي او په هغې باندې څوک شرم نه محسوسوي، څوک عار نه محسوسوي، بلکې هغه فخر ګڼي او هغه قابل فخر عمل ګڼي. نو زما کریم آقا مبارک فرمایي چې الا فشا فیهم الطاعون، بیا به الله جل جلاله په دې کې چې کله دا کارونه کوي وبایي امراض به پکې راولي. طاعون پخوانم یو داسې وبایي مرض و چې دا به راغې نو دا به بیا خورېده. نو حضور مبارک ارشاد به چې کوم علاقه کې طاعون مرض وي نو چې کوم خلک دننه وي هغې به بهر کیږي نه، د الله په تقدیر باندې به راضي وي او خپل احتیاط به کوي. او چې کوم خلک بهر وي هغې به هغې علاقې ته نه ورځي. یقین وکړئ که په دې خبره باندې زما د محبوب علیه السلام په دې مبارک حدیث باندې په دې خبره کې عمل شوی وي نن به کرونا وایرس ټولې دنیا ته نه رسېدلی. ټولې دنیا کې څنګه خواره شو؟ داسې خواره شو چې کوم خلکو ته اول کوم ځای کې ولګېدل اکه خلک لاړل بهر نورو ځایونو ته، چې هغه نورو ځایونو ته لاړل نو هغه ټول ملکونه د هغې نه چې کوم دی دغه مرض پکې خور شو. که داسې وه چې په کوم وطن کې لګېدلی و حق وطن نه ډایرکټ چې کوم دی مکمل طور بایکاټ وی چې د دې وطن والا به بهر ته نوځي، بهر والا به دې وطن ته نوځي. که 2 هفتې وې، که 3 هفتې وې، که 4 هفتې وې، هملته به دا بیماري ختمه شوې وه. زما محبوب علیه السلام مبارک چې کومه خبره کړې ده داسې څنګه کیدی شي
چې په هغې کې به چې کوم دی د تر د 1400 کالو پورې حکما ساینسدانان ډاکټران دا ټول دې خبرې له راځي. اوس مو مکه خبرې له چې که چېرته داسې وشي دا تاسو باندې وایي چې لاکډاون دی او دا تاسو چې کوم دی په کورونو کې دننه شئ، د هغې مقصد هم دا دی چې څومره بهر ګرځئ نو بیا د دې خبرې زیات اندېښنه ده چې دا څیز نور هم خور شي، ځکه ستاسو مختلفو خلکو سره ملاقات کیږي، تاسو چې کوم دی دغه سبب جوړېږي د دې خبرې. دا زما محبوب علیه السلام مبارک پاک په وخت کې فرمایلي. اوس عزتمندو چې کله دا څیز راغی او په یو داسې هیبتناک شکل باندې راغی، په یو ډېر خطرناک شکل باندې چې ورځ په ورځ باندې د دې دغه حالت چې دی هغه د کنټرول نه بار کیږي، نو مسلمانانو له پکار دادي چې د داسې وبایي امراض چې هغه د دقسې خبرو د لاسه چې کوم دی خواره شي، هغې چې کوم دی الله جل جلاله ته رجوع کي او د هغې کارونو نه توبه وباسي. پوهېږئ دې باندې د هغې کارونو نه توبه وباسي. پکار دا ده چې رجوع الله وشي، الله جل جلاله ته رجوع شي. او دا خبره ځان سره یاد او ساتئ چې کله د عذاب اسباب راشي او کم قوم په هغې کې بیا هم الله ته رجوع ونه کړه، مخکینی قومونه وګورئ بیا هغه تباه شوي دي. او که کم قوم په دغې حالاتو کې الله ته رجوع وکړه هغې الله پاک بچ کړي دي. قرآن را واخلی حضرت یونس علیه السلام مبارک چې کله خپل قوم ته راغی او دی مبارکو چې کوم دی هغه خپل قوم ته د دین اسلام واز تبلیغ شروع کړ، نو قوم چې دی هغه ډېر سرکش او هغې خبره نه منله، بلکل یې نه منله، حالانکې د هغې سره نږدې نور قومونه تباه شوي وو، مګر دی دومره سرکش و چې د خپل نبي یوه خبره هم نه منله چې نه یې منله. آخر حضرت یونس علیه السلام مبارک چې کوم دی د الله ته سوال وکړ او بیا دوی ته ووایي چې 3 ورځې کې به تاسو باندې د الله جل جلاله عذاب راځي او د الله پاک عذاب ته تاسو تیار شئ. او یونس علیه السلام د شپې چې کوم دی د دغې قریې نه د دغې بستیو د کلي نه هجرت وکړو روان شو چې چونکې په دې باندې عذاب راځي لہذا چې زه بهر لاړ شم. قوم چې راجمع شو هغې خپل منځ کې یو مشوره وکړه، هغې وی چې یاره دا یونس علیه السلام خو ډېر نیک نوجوان دی او ده خو چېرته موږ ته دروغ نه دی ویلی، نه چېرته د ده خبره دروغجنه شوې ده، ده چې دا ووایي چې د الله جل جلاله عذاب را روان دی نو یاره داسې کیدی شي چې را روان دی. نو داسې به وکړو چې د شپې به مونږ دی په خپل کور کې وګورو چې دی په کلي کې شته که نشته، که دی په کلي کې وي بیا نه راځي عذاب، او که دی وتلی وي نو بیا معامله خرابه ده. نو دا ټول قوم چې راغی د شپې چې ویې کتل یونس علیه السلام مبارک وتلی دی، چې هغه وتلی دی به ډایرکټ دی سره یاره شوه چې دی وکتل الله کریم جل جلاله یو توره وریځ هم راوسته او هغه وریځې دوی باندې مکمل طور باندې سورې وکړو، ډېر خطرناک سورې پې وکړو. دوی چې وکتل د دوی یقین وشو چې یونس علیه السلام مونږ ته خپل نبي خبره کړې ده او د الله پاک عذاب خو بلکل راجخ دی او رانږدې دی. به دوی ډایرکټ ټول هغه چې کوم قیمتي لباسونه اچولي وو هغه لباسونه یې ټول اوښکل او د ټاټ لباس یې واچو، خړ لباسونه یې واچول، یعنی بلکل بیکاره لباسونه چې په کوم کې عجز او انکساري ډېره زیاته وي، او بیا ټول همدغه رنګ خپې بلخپې او سرتور سر راووتل او خپل ماشومان هم د ځان سره کړل او خپل چې کوم د دې څاروي وو هغه څاروي هم د ځان سره کړل. اعلانونه یې وکړو، یو لوی میدان و، وی ټول دغه میدان ته راغونډ شئ، ټول خلک راغلل هغه میدان ته چې کوم دی راغونډ شو، او چې کله دې میدان ته راغلل بس ټول الله جل جلاله ته جړاګانې شروع کړې، یو آهو بکاوه، ماشومان هم چغې والے، مشران هم چغې والے، سپینګیر هم چغې والے، ځوانان هم چغې والے، یا الله دا عذاب مونږ نه ختم کا، خدای مونږ ډېر ګناهګار یو، خدای دا عذاب مونږ نه ختم کا، مونږ توبه وباسو په د زړه په صدق باندې، او مونږ توبه وباسو، مونږ به د خپل نبي بیا چرې چې کوم دی خلاف ورزي نه کوو، مونږ به د هغه خبره منو. چې کله دوی د زړه د صدق نه توبه وکړله او دوی الله جل جلاله ته جړاګانې وکړې او دوی په دغه میدان کې رب لایزال ته خپل منتونه او زارۍ وکړې، نو الله خو ډېر کریم ذات دی، الله خو ډېر مهربانه ذات دی او د خپلو بندګانو سره ډېره زیاته مینه ده. هغه راغلی عذاب بلکل د دوی د سرونو د پاسه عذاب چې ډېره زر ده چې دوی به مکمل تس نس کړی وی، هغه راغلی عذاب صرف د قوم په زارو باندې، د قوم په جړاګانو باندې، د قوم په منتونو باندې، د قوم په استغفار باندې الله کریم جل جلاله په اکه وخت کې د قوم یونس علیه السلام نه عذاب ختم کو. یونس علیه السلام په انتظار باندې و، واقع خو اوږده ده چې زما په قوم باندې به عذاب راغلی وي مګر عذاب رانغی،
ولې رانغې عزتمندو قوم الله ته رجوع کړه راغلی عذاب الله پاک ختم کو چې د هغې پیشنګویي او نبي کړې وه مګر چې کله دوی الله جل جلاله ته رجوع وکړه الله پاک د دوی د عذاب هغه تقدیر بدل کو څه باندې الله ته په رجوع باندې چې خپلو ګناهونو باندې خپیمانه شو او یو ډېر لوی میدان کې الله ته جړاګانې وکړې نن هم عزتمندو یاد ساتئ مسلمان نه بل په یو څیز باندې هغه احتیاطي تدابیر خو د شریعت حکم دی مونږ به کوو مګر دې نه پس چې کومه ثمره ده خو بیا الله پاک مرتب کوي ډېرې پیرې به یو انسان ځان ډېر بچ ساتي هغه به هم شي ډېرې پیرې به یو انسان احتیاط نه کوي هغه به هم الله پاک بچو ساتي دا خو د الله پاک کار دی ډېرې پیرې به یو انسان باندې دا بیماري راشي او تېره به شي ځکه د الله پاک چې کوم دی مشیت به نه وي شامل دته به سم نه وي هغه خو نتیجه مونږ په الله باندې پرېښودې ده خو چې کوم څیزونه داسې دي چې د دې عذاب رستوالی زمونږ نه راولي نو پکار دا ده چې مونږ په هغې کې الله ته رجوع وکړو دلته څه مسله ده دلته دا مسله ده د ډېرو معتبرو کتابونو نه دا چې کوم دی ثابته ده چې په اذان باندې الله کریم جل جلاله خوف ختموي یره ختموي بیماری ختموي وباګانې او تکلیفونه ختموي چې دلته د شپې اذانونه شروع شي د الله نوم دی اذانونه شروع شي نو یو ځای بل ځای نه شروع کړي خدای پاک موږ به خدا څیزونه مه کوئ قسمه قسم خبرې شروع شي دلته چې خلک جماعتونو ته رجوع کی د دې دپاره چې الله کریم جل جلاله په موږ باندې کرم وکړي نو ډېر خلک داسې وي چې ډېرې خبرې بندول غواړي هغه نه دي بند شوې هلته کې احتیاط ډېر زیات ضروري دی مګر بیا مې عزتمندو په دې موجوده حکومت کې زمونږ زړه په دې باندې د ټولو نه زیات خفه شي چې خبرې مې اسلامي دي اواز هم چې کوم دی د ریاست مدینه دی مګر چرم چې کوم دی د ملک او قوم وزیر اعظم ملک ته په دې خبره باندې تسلي ورنکړه چې زه تاسو ته وایم چې د الله جل جلاله رحمت طرف ته رجوع وکړئ او تاسو الله جل جلاله ته جړاګانې وکړئ چې الله پاک زمونږ نه دا قهر او غضب لرې کړي داسې خبره به تاسو څه پورې نه اورېدلې څه چلو شو بس مونږ به دې سره جنګ کوو او مونږ به دې سره چې کوم دی څه کوو مونږ به د دې مقابله کوو د الله د عذابونو مقابلې نه کېږي عجز و انکساري وکړه الله جل جلاله راضي کا احتیاطي تدابیر د دغه ملکونو نه زیات څوک هم نشي کولی مګر بیا هم تباه دي او روان دي د ټولو نه اول دا ده چې د دې احتیاطي تدابیرو سره سره د دې سره سره الله ته رجوع موکه قوم ته ووایه چې الله ته سر په سجده باندې شئ قوم ته ووایه چې د الله عذاب ډېر سخت دی الله ته جړاګانې وکئ د تهجد انتظام وکئ خپلو کورونو کې وکئ نفلونه وکئ خپلو کورونو کې وکئ مګر قوم ته دا خبره پکار دا ده چې د قوم مشرانو کې نو دلته حالت دا دی چې هغه ورځ وفاقي وزیر یو وفاقي وزیر چې کوم دی بیان ورکړی دی او وفاقي وزیر ویلی دی چې په دې قوم باندې چې عذاب مسلط شوی دی دا د دې مذهبي خلکو د وجې نه دا د دې علماو د وجې نه مسلط دی وی دا د دې ملیانو وجه ده مې دا د دې علماو وجه ده چې تر اوسه پورې تم بچ ستا قوم هم بچ دی چې هغوی لږ د حق خبره کوي او د حق وینا کوي ورنه چې کوم دی چې دا لیبرل او سیکولر خلک چې الله کریم جل جلاله قهر و غضب وی تا به سام نه وی اغستی تا به سام نه وی اغستی دا دومره برکات چې دي دا د علماو سر ته دعا کوه دا د هغې خلک چې الله الله کوي د هغوی سر ته دعا کوه هغه خلک چې دعاګانې کوي او د دعاګانو په وجه الله بلاګانې ختموي هغوی ته دعا کوه د هغوی برکت دی ورنه چې دلته د علماو د لاسه راغله په اټلي کې د چا د لاسه راغی امریکا کې د چا د لاسه راغی ایران کې د چا د لاسه راغی افسوس دا دی چې په داسې وخت کې انسان رجوع کی دوی د خپل زړه خباست نورم چې کم دی سره عام بار ته راولي په داسې حالت کې عزتمند یو د علاوه د الله جل جلاله نه بله لار انسان ته بیا نه ښکاري چې دومره عجیبه خبره ده چې په کم وخت کې پکار دا وه چې علماو ته تا دا خصوصي شکریا ادا کړې وې چې د دوی یو کردار دی د دې الله والاو چې کم دی په دغې قوم کې د دوی د عذاب نه په خلاصولو کې یو کردار دی افسوس دا دی چې هغه کردار نه ادا کیږي نه هغه څه چې کم دی څه کیږي نه هغه خلک چې هغوی په دې وخت کې هم د خپل زړه هغه خباست ښکاره کوي الله کریم دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي ځکه عزتمندو نن اشدترین ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ الله جل جلاله ته رجوع کړو څنګه چې د قوم یونس د عذاب اسباب ولیدل او زړونه نرم شو نو پکار دا ده چې زمونږ زړونه د ټولو نه لویه المیه دا ده چې والله العظیم زمونږ زړونه نه نرمیږي وینو که نه ښکاره هر څه وینو
زمونږ زړونه نه نرمیږي او د هغې د قساوت وجه هم دا ده، د سختۍ وجه هم دا ده چې موږ ډېر سخت حالات ولیدل مګر زمونږ زړونه په هغې کې هم نرم نه شو. مونږ چې نن د کرونا د لاسه چې کوم دی ویډیوګانې وینو فلاني ځای کې خلک پراته دي او هغې له اجتماعي قبرونه کني او په هغې کې چې کوم دی بیا ورولي په پلاسټکو کې بند. نو مونږ چېرته دغه حالات خو مونږ لیدلي وو، خو چې کله کشمیریانو اجتماعي قبرونه دریافت کېدل په هغې باندې زمونږ زړه نه و دردېدلی. مونږ چې کله هغه ماشوم بچی د شام ورکوټې ماشوم بچی چې د سمندر په غاړه باندې الټه پروت او د سمندر لهرونه چې دي هغې دقې غاړې ته راویشتی او د مسلمانانو په هغې حالت زار باندې د دغې ماشوم دغې حالت ښکاره دلیلو چې تاسو دومره کمزوري شوئ چې مسلمانانو یو ماشوم بچی نن سمندر غاړې بهر ته راویستی دی او هغه الټه پروت دی. په هغه وخت کې زموږ زړه نه و دردېدلی. زمونږ په 9 میاشتې د کشمیر په لاکډاون باندې زړه نه و دردېدلی چې کاروبارونه بند شي بیا څنګه چلوي. دلته خو خلک لګیا دي راشن تقسیموي، دلته خو خلک لګیا دي بیا هم چې کم دی څه لیکي نومونه لیکي فلاني له به راشن ورکو دله به دا ورکو. د هغې مظلومانو مسلمانانو خو کورونو ته د راشن وړل هم څوک نشته، هغې مظلومانو مسلمانانو ته خو کورونو ته هم څوک نه پرېږدي. هغې باندې چې کم دی ټول د هغې اواز هم بهر ته دلته نه شي اورېدی، هغې باندې مواصلاتي نظام هم ټول درهم برهم دی. مګر چې کله زمونږ زړه هغې سره درد نه کو بیا الله پاک ډېر لوی ذات دی چې کله زمونږ او ستاسو د برما د شام د فلسطین د ماشومانو بچو سره د هغې زړه سره چې د هغې د حالاتو سره زمونږ زړه درد ونه کو. کله چې مونږ د جهاد نوم هم مونږ ته دهشتګردي ښکاره شوه، کله چې د الله او د هغه د رسول دپاره کاروبار بندول تا ته ظلم ښکاره شو، نو بیا الله پاک ډېر لوی ذات دی او داسې ذات دی چې نن یې د یو معمولی وایرسو د لاسه ستا کاروبارونه هم ټول بند پراته دي، ستا روډونه هم ټول سنسان پراته دي، ستا د کورونو دروازې هم بندې دي، ستا مارکیټونه هم بند دي. چې کوم مارکیټونه تا ته د الله او د هغه د رسول د دین دپاره بندول ظلم ښکارېده، نن در باندې الله پاک که حالت راوسته. اوس هم وایم عزتمندو ټایم دی مونږ سره وخت شته، اوس هم که مونږ دې حالاتو ته وکتل الله ته م رجوع کړه، په صدق دل باندې م توبه وویسته، خو الله کریم جل جلاله به دا حالت زمونږ نه ختم کړي. او که نه داسې نه وي د دې نه م یو ډېر بدتر حالت را روان دی. الله کریم دې مونږ په خپل ابزامان کې وساتي. الله جل جلاله ته رجوع کو، په کثرت سره استغفار وایو، په خپلو ګناهونو باندې چې کوم دی پیمانه شو او دا کوم فحاشي او کوم اوریاني د ټولو نه اول په ذات د خدای قسم که د قوم مشرانو اعلان وکړه چې نن نه چې کوم دی مونږ دا عزم کو چې سینماګانې به بندې وي، نن نه مونږ دا عزم کو چې ملک کې څومره د فحاشۍ او د اوریانۍ اډې دي هغه ټولې به ختمې وي، نن نه مونږ دا عزم کو چې د ملک نه به مونږ سود ختمو، چې په کوم سود باندې مونږ د الله سره روزانه د جنگ اعلان کو، نن نه مونږ دا عزم کو چې د خپل مسلمانانو وروڼو تپوس به کو، یقین وکړئ دا عذاب به او دا تکلیف به الله پاک ختم کی. الله کریم جل جلاله به رڼا راولي، رب العزال به په مونږ باندې بالکل ښکاره به مونږ ته ولګي پته چې دا رڼا راغله. مګر چې کله حالت دا وي چې نن هم اعلان شوی دی چې مونږ به ډاکټرانو ته سلام پیش کوو، کومو ډاکټرانو ته کوم زمونږ وروڼه ډاکټران چې د دې مرض کې مبتلا مریضانو علاج کوي، حقیقت دی ګرانه کار دی، ګرانه خبره ده. ډاکټران پکې ډېر شهیدان هم شو، ډېر وفات شو، په دې وجه باندې چې چاته لږه بې احتیاطي وشي هغې ته مو لګي، مګر د هغې باوجود اسپتالونو کې دي. نو نن چې کوم دی یو خصوصي ټرین د دې دپاره چلېده او بیا په هغې کې ویلي دي چې سپینې جنډې به اوچتو او د دې په اعزاز کې به مونږ ګانې وایو. څه به وایو؟ ګانه به وایو، د دې په اعزاز کې دې ته به مونږ سلام پیش کوو. والله العظیم زما د دې خبرې سره بالکل دا دماغ داسې تو راتو شو چې یو د عذاب په وخت کې، یو د گرفت په وخت کې پکار دا وه چې دا ویلې شوی وی چې نن به مونږ دوی ټولو له دعاګانې کوو، مونږ به نن د دې ټولو عظمت ته سلام پیش کوو او د الله نه به وله دعا غواړو چې خدای ته وله استقامت هم ورکړي او ته حفاظت هم وکړي. مونږ به وله 2 رکعاته نفل هم کوو چې خدای پاک ته ورته خیر پېښ کړي چې زمونږ څه کوي، زمونږ دپاره لګیا دي او هغې چې کوم دی علاجونه په دې سخترینو حالاتو کې هم کوي. د دې وطن حالت دا دی چې هغې دپاره به وي فلاني ګانه جوړه کړې ده او د هغې دپاره به ګانه پیش کېږي. دا د پروني خبرونو د هغې چې کوم دی سرخي وه په داسې وخت کې عزتمندو دا د ګانو وخت نه دی، دا د فحاشۍ او د اوریانۍ وخت نه دی. مونږ دلته میچونه کول او د کشمیر مظلومان مسلمانان په کرفیو کې بند پراته د تر او زما د شام ماشوم بچي چې د هغه ویډیو موجود دا چې ما څو ورځې شوې خوراک نه دی کړی
او مونږ ته 14 قسمه کانې زمونږ په میزونو باندې پرتې وي. دا حالات دی بل څه نه دي. مونږ به خپل کاروبارونه کول، د هغې کاروبارونه مکمل طور باندې ټپ ولاړو. مونږ خپلو بچو سره پکنیکې مناولې، مونږ د خپلو بچو سره چکرې وهلې او د هغې مخو ته د هغې د بچو ټکړې پرتې وې. دا حالات دی عزتمندو. که مونږ نن هم د دې حالاتو کې الله ته رجوع نه کړه او نن هم مونږ وایو پکنیک لځو، نن هم مونږ وایو چې مونږ څه کوو، مونږ د دې دپاره ګانې پیش کوو او مونږ دا کوو، نو دا حالات په دې وجه باندې بیا نه ټیک کېږي. لہذا زما د ټول قوم نه دا مطالبه ده چې د ټولو نه اول دغه احتیاطي تدابیر اپناو کی، الله ته رجوع کی. او بیا چې کوم دی مشران دي که کشران دي، دی علی الاعلان الله جل جلاله نه د خپلو ګناهونو بخښنې وغواړي. یا الله موږ ډېر ګناهګار یو، موږ ته بخښنه نصیب کا. درود شریف په شوق او محبت سره ووایه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اطرته بعدد كل معلوم لك امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله څومره دوستان چې دلته راغلي دي، خدای د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي. یا الله د دغې وبایي امراضو نه، یا الله کریم جل جلاله د دغې تکلیفونو نه، د دغې امتحاناتو نه خدای موږ ستا ډېر عاجز بندګان یو. یا الله موږ ټول سره د جمله عالم اسلام ته په خپل حفظ امان کې وساتې. یا الله کریم جل جلاله موږ ډېر ګناهګار یو، ډېر خطاکار یو، ډېر سیاهکار یو، خو بیا هم ستا بندګان یو، ستا د محبوب علیه السلام امتیان یو. یا الله کریم جل جلاله موږ د دغې تکلیفونو نه وساتې، موږ د دغې وبایي امراضو نه خدای پاکه وساتې، د مرض خدای پاکه ختم کړي. ډېره لوی تباهیه طرف ته یا الله خبر روانه ده. کاروبارونه بند دي، دیاړۍ بند دي، مزدورۍ بند دي، دکانونه بند دي. خدای د دومره لوی امتحان مونږ تاب او طاقت نه لرو، که لږ اوږد شو خدای پاکه مونږ سره بیا هېڅ قسمه اسباب نشته، هېڅ قسمه وسایل نشته. دې قوم ته به خدای دا به په ډېر تکلیف کې شي. یا الله دا ستا بندګان دي، خدای ته پې خپل رحم وکړه. یا الله ته پې خپل کرم وکړه، خدای ته پې خپل کرم وکړه. یا الله ته پې خپله مهرباني وکړه. یا الله کریم جل جلاله مونږ د دغې غمونو نه وساته. یا الله جل جلاله ستا د محبوب علیه الصلاة والسلام امتیان یو، ستا بندګان یو، بل در مو نشته، بل جای پناه مو نشته، بل ځای د پناه مو نشته. یا الله کریم جل جلاله د خپل لوی کرم او د خپل مهربانۍ په توفیل باندې خدای موږ د دغې تکلیف نه وساته، موږ د دغې امراضو نه وساته. کوم زموږ وروڼه چې په دغې کې مبتلا شوي دي خدای ته شفا ورکولو والا. یا الله کریم جل جلاله صحت کامل، شفای کامل عاجل ورته نصیب وګرځوه. کوم چې ته شهیدان شوي دي خدای پاک مغفرت نصیب کا. او یا الله کریم پسماندګانو له صبر جمیل اجر عظیم ورکا. یا الله دا ټوله دنیا چې په لپیټ کې اغستې ده تر د حرمینو شریفینو پورې چې کوم دی هلته حرم شریف بند دی. یا الله کریم زر تر زره حج بیت الله را روان دی، خدای پاک دا وبا ختمه کا. حج بیت الله د پاره خدای د ټول ملک نه چې د حضور غلامان زی، یا الله کریم اسباب د خیر ورته مهیا کا. یا الله زموږ د راضي شه حاجي آباد شریف په دین باندې آباد او قائم او دائم لره. تصوف سلوک د علم و عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.